اوس چې کوم معنا په دې حکومت کې 500 یا 1000 نوکرې معنا چې کوم د صوبې وزیر اعلی د زما د خیبر بچي چې کوم بیروزګار پرې خپل د دې علاقې داسې څه مشکلات دي چې هغه مشکلاتو باندې ستاسو سترګې هغه به ختم کړي انضمام راغلو د انضمام نه بعد هم چې کنه اوس موږ ته په 2224 غنټو کې چې کنه 1 غنټه بجلی وي نو دلته چې کنه تقریبا 20 سال تقریبا دهشتګردي چلیدا خو هغه سره چې کنه د ما ټول ځوان کول چې کنه هغه متاثر شوی دی نو موږ چې کنه جماعت د فیصله وکړه چې کنه زما کم ځوانان چې کم دي دا د 20 سال د دهشتګردي او د ما کو سو کې تیمانان شو د چا مور نشته چا پلار نشته سپورتس ګراوندونه مې چې کنه ختم شي جماعتونه مې چې کنه وران شي مدرسې مې چې کنه بند شي په علاقه کې یتیمانان پیدا شي په علاقه کې مې کونډې پیدا شي نو دا چې کنه موږ ټول د جماعت فیصله وکړه چې د ټیم کې چې په سختو حالاتو کې چې موږ د خپل قوم سره د خپل بچو سره دا به سره چې کنه جمعیت علماء اسلام ودرېګالو بیا ما سره زمونږ چې کومه اسلام ګل خنفي صاحب مرګري دی زه خصوصي د هغې په پیغام او د هغې په وینا باندې هم دلته کې راغلم هغې راته وویل چې دلته کې داسې د جمعیت علماء اسلام دا تنظیم چې دی داسې مضبوط کار نو شروع کړی لکه څنګه چې حاجي صاحب شروع کړو حاجي صاحب ته په دغې باندې زه د خپله سیډه او زمونږ د جماعت د سیډه خراج تحسین پیش کوم ملګرو راغلیو خیبر ته او کم جمرود تحصیل په هغې کې یو دا ټیم کې او د یو داسې شخصیت سره به ملاوم چې هغه زمونږ د جماعت چې کوم سوشل ورکر ملګري دي خفه کېږي دي نه هغې د میډیا نه لږ ډېر لرې ساتلی دی او انشاءالله هغې سره به زه ملاقات کوم ولې چې په دې سیمه کې هغې ډېر خدمت کوي او ډېر چې دی ښکلې طریقې سره کار روان کړی دی نو زما باندې دا فرض جوړېدل د هغه چې زه هغه له داسې ویډیو جوړه کړم چې د هغې زه تاسو سره په دې ویډیو کې ملاقات کول غواړم او انشاءالله چې دی نو دې ویډیو کې به در سره د هغې ملاقات اوس کېږي ورځو د هغې حجرې له او د هغې په ځای کې انشاءالله ملاقات به ورسره کېږي خو یو داسې مشر دی چې هغه نن سبا چې کومې خلې ځلې شروع کړي دي په دې علاقه باندې ما خپله باندې د هغې د خدمت ولیدو د هغې دغه مې ولیدلو جدوجهد مې ولیدلو نو یو خو د هغې جدوجهد ته په اډوانسو کې سلام دی خو بار کې په کیمرمین صاحب راځئ زموږ سره موږ د هغې سره ستاسو هم ملاقات کول غواړو السلام علیکم وعلیکم السلام ماشاءالله حاجي صاحب دی په موقع باندې هم دی ستړی مه شئ بس ټول خپلو خپلو ځینو کې کښېنئ کښېنئ جي تاسو کښېنئ جي تاسو مشران یې جي ملګرو راغلم او د هغه چې کومه شخصیت ما تاسو ته یادو حاجي محمد کریم صاحب د هغې خدمات په دې علاقه کې د چا نه پټ نه دي او ما خپله د هغې خدمات ولیدل خو زمونږ میډیا چې کوم سوشل میډیا د هغې دی ډېر سیټه کړی دی بالکل نو زما دا فرض جوړېدل چې زه راشم او د دوی سره کلیپ وکړم ماشاءالله حاجي محمد کریم صاحب د جمعیت علماء اسلام چې دی نو یو رهنما دی هغې نه به چې دی خپل تعارف چې زمونږ سره چې دی زمونږ په دې پاڼه باندې د کتونکو سره په خپله باندې وکړي سلام علیکم حاجي صاحب وعلیکم السلام بلال بھائی ډېره شکریا ډېره مننه چې نن تاسو زمونږ د دې راغلی ستاسو ډېره شکریا ادا کوو زه محمد کریم مې نامه ده جماعت کې مې چې کوم دی جمرود جوائنټ سیکرټري یم او الحمدلله جمعیت علماء اسلام سره چې کوم دی ټول عمر نه چې زندګي ژوند ته راغلي یو جمعیت علماء اسلام سره یو نو جمعیت علماء اسلام چې کوم دی تر اخره پورې انشاءالله د ژوند زموږ څومره هم چې وي نو د دې جنډه به انشاءالله چې زموږ کفن وي نو جمعیت سره موږ ډېره بې انتهایي مینه ده انشاءالله چې مخکې به ماشاءالله جي ما خو چونکې د دې علاقې جایزه واغېشتله دلته کې که دغه د سټوډنټس لایف دي هغې که دغه کوي کامیابیږي تاسو هغې له ورځئ هغې له باقاعده انعامات ورکوئ یا که چې ته غریب وي هغې سره دغسې امداد کوئ یا داسې سپورټس په دغه سره چې دی نو خلک سپورټس کوي کرکټ خوښوي فوټبال تاسو ورځئ هلته کې انعامات هم ورکوئ هغه بیټ هغه شیز ورته اخلئ نو دا ستاسو جذبه څنګه جي روچته شوله په څه نیت باندې م روچته شوې بلال بھائی ډېر ښه کوېسچن دی وکړو الحمدلله مونږ چې کوم جماعت سره تعلق لرو جمعیت علماء اسلام سره نو هغه چې کوم دی داسې یو جماعت دی چې هغې کې چې کوم دی د هر انسان احساسات مونږ ته پته لګي ځکه چې مونږ په فیلډ باندې ګرځو جماعت سره م یو سکول سره م یو کالج
کالج سره یو دیری سره یو ودونو کې یو د ټول شیدون سره د جمعیت علماء اسلام چې کنه قیادت داسې چې کنه دا کارکون د دنیا څومره مختلف خلک چې دي هغه سره چې کنه د دې کارکون ټچ وي او خاص کر بیا سپیشلی زما جمرود علاقہ چې کومه ده د نورو ضلعو په نسبت باندې نو دلته چې کنه تقریبا 20 سال تقریبا دهشتګردي چلی دا خو هغه سره چې کنه د ما ټول ځوان کول چې کنه هغه متاثر شوی دي نو موږ چې کنه جماعت د فیصله وکړه چې کنه زما کم ځوانان چې کم دي دا د 20 سال د دهشتګردي او د ما کو سکه تیمانان شول د چامور نشته چاپلار نشته سپورتس ګراوندونه مې چې کنه ختم شي جمعتونه مې چې کنه وران شي مدرسې مې چې کنه بند شي په علاقہ کې مې یتیمانان پیدا شي په علاقہ کې مې کونډې پیدا شي نو دا چې کنه موږ ټول د جماعت فیصله وکړه چې د ټیم کې چې په دې سختو حالاتو کې چې موږ د خپل قوم سره د خپل بچو سره دا به سره چې کنه جمعیت علماء اسلام ودرېګال او اجي سه بدار ته وای چې تاسو د قوم خدمت کوي تاسو دغه سره کوم مرسته کوي نو تاسو کله جی ام ان ام پی ای یا ناظم پاتې خونه نه جی زه ناظم پاتې ما نه ام پی ای پاتې نه منه پاتې ما الحمدلله د جمعیت علماء اسلام ورکر یم او دا د الله احسان دی چې جمعیت کې تعلق لرم نو دا د هغه علماء کرام چې کنه دا د احسانات موږ باندې چې د دنیا چې کنه هغه مشکلات او حالات چې کنه د دنیا ناس تاسو ته ټول موږ ته د علماء کرام خو دلې دا ان شاء الله چې د چنې وداغي په نگرانۍ کې مخکې موږ سفر کوو حجی ماشاءالله تاسو بچی دې زمونږ کریم جی سی بوریدلی چې د جمعیت علماء اسلام د خیبر جوائنٹ سیکریټری دی د ضلع خیبر او دلته کې زه خپل وختي او پروګرام کې ورسره شریک شوم چې په هغه پروګرام کې دی چې دینو ماشاءالله هغه ځای خلکو سره بیا غزه کې غریبانان هم راغلل بیا ما سره زمونږ چې کوم اسلام ګل خنفي صاحب مرګري دی زه خصوصي داغي په پیغام او داغي په وینا باندې دلته کې راغلم هغه راتو ویل چې دلته کې داسې د جمعیت علماء اسلام دا تنظیم چې دی داسې مضبوط کار نو شروع کړي لکه څنګه چې اجي صاحب شروع کو اجي صاحب ته په دغه باندې زه د خپل سیډا او زمونږ د جماعت د سیډا خراج تحسین پیش کوم چې دغه سیخ ضلع خیبر کې او دلته کې بیا چې دی زیاتره چې دی دغه نور پاټو والا اثر رسوخ سیوا دی خو د جمعیت علماء اسلام ان شاء الله زما چې کوم د دې خدمات ولیدل نو ان شاء الله چې را روانه وخت چې دلته کې هم د جمعیت علماء اسلام بوي او باقاعده دي چې کوم خدمت کوي دغه خدمت کې خو تاسو خپل سلالچ مالچ یا سب دغه خو نشته دي ځکه چې تاسو کوم خدمت کوي او خلکو له ورځي او غیته چې دي انعامات ورکوي چاته په کرکټ ګراوند کې انعام چاته چې دي په سکول کې چې دي په ټاپ پوزیشن راشي غیته د خپل سره انعام ورکوي نو دغه چې دي تاسو ورکوي نه تاسو ام پی ای نه منې نه در سره بل صدا سي دغه صرف د جمعیت علماء اسلام یو خدای در سره د جوائنٹ سیکریټری نو تاسو چې دا دومره تاوان او دغه کوي او دومره د خلکو سره کومک کوي دې ته چې تاسو په کم نظر باندې ګورئ بلال بھائی خسته کوېسچن دی وکړو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې جمعیت علماء اسلام چې کوم دی دا مذهبي جماعت دی او الحمدلله دا د خدمت نوم دی دا د هغه غریبو خلکو نوم دی دا د هغه ځوانانو نوم دی دا د هغه مسلمانانو نوم دی دا د هغه مظلومو نوم دی چې هغه چې کنه په دې وخت کې او په دې حالاتو کې چې کنه په دې وخت کې د جمعیت علماء اسلام چې کنه په ټولو مشکلاتو په ټولو خبرو باندې صرف واسطه د جمعیت علماء اسلام نظر دی ولې دی ځکه چې دا د دین کار دی چې کله ته چې د دین کار کې په دین کار کې تا چې کنه دا زموږ کمالات هم نشته ځکه چې دا الله پاک چې کنه دا شیزونه موږ ته ذهن کې اچي او خاص کر بیا علما کرام سره ناس چې کله ته علما کرام سره ناس نو دغه ستاسو ته ډیره خسته رهنمایي ملاويږي نو د دې وجه نه چې موږ علما کرام سره کینو ځکه چې علما کرام هر جمعات نیولې دي په هر جمعات کې دي نو هغه ته گاوند کې چې کنه غریب معلوم دي هغه ته چې کنه فقیر معلوم دي هغه ته یتیم معلوم دي خو بیسیکلی چې کنه زما ضلع چې کومه دا خبره مات بدري پیره وکړه چې زما ضلع چې کنه د چاغینه د بلوچستان یو ضلع ده هغه نه هم ډیره کمزوري ده یعنی حالان کې په دې علاقه باندې چې کنه ډیر نامور خلکو سیاست کړي دي خو د برګه مرغه چې کنه زما د ما علاقې لا چې کنه هیڅ قسم چې کنه هغه څه خوشحالي را نغله انضمام راغلو انضمام نه بعد هم چې کنه اوس موږ ته په 2224 غنټو کې چې کنه یو غنټه بجلی وي دا چې زما د سپورتس ځوانان چې کنه هغه هم په فریاد کې دي زما د کالج ماشومان هم په فریاد کې دي زما د هسپتالونو حالات کتاو قتل زما د سکولونو حالات کتاو قتل کده مدرسو حالات او قتل دا ټول چې کنه هغه مایسکون حالات نو دا چې کنه موږ د علماء کرام چې کنه په مدد سره موږ دا شیزونه نوٹ کولو چې کنه دا دته د بل هر چا دینه مخاړول خو جمعیت علماء اسلام چې کنه داسې جماعت چې دا چې کنه اسلام نامه او اسلامي پارټي دا نو موږ خو کم از کم مخ نشو اړولې موږ چې کنه دا چانه په دې خبرو کې نور خلک به دوکمو کې پټ بم شي خو موږ نشو پټې ځکه چې دین په کار کې چې کنه پټې دی نشي نو دا چې کنه خپل دین غنما خپل خدمت غنما دا چې کنه زما علاقہ چې کومه دا د جمعیت علماء اسلام په نگرانی کې چې کم یو کار کې الحمدلله موږ ته مشرانو ویلي دي دا د ثواب په نیت کې راځي د دین په خدمت کې راځي ان شاء الله دا خدمت به ان شاء الله جاری وي او جی بل مولانا فضل الرحمن صاحب ته جی په کم نظر ګوره د پاټا په حق یې کله کله خبرې کوي او باقاعده یو سخت موقع پیرانی ولې پاټ انضمام هغه ته جی په کم نظر ګوره
بلال بھائی مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم دی دغه په نوم باندې زموږ د زړونه چې کوم دی خوږیږي او هغه زموږ د زړه یا خواله دی که چېرې مولانا صاحب نه وي زه اکثر دا خبره هر ځای کې کوم او چېرې موږ باندې دا کم تېر شوي 10 کاله دي نو تا به د جوماتونو کې اذانونه هم نه وي اورېدلی مولانا صاحب د ملک دپاره چې کوم دی یو رحمت دی الله پاک پروردګار دی چې د عمرونو کې برکت واچوي او صرف د قبایلو چې کوم دی په دې وخت کې یا دې نه مخکې وخت کې چې کوم دی هغه د قبایلو اواز چې کوم دی هغه صرف او صرف مولانا فضل الرحمن صاحب دی ځکه چې د هر قبایلي چې کوم دی د زړه ترجماني کوي د هر قبایلی چې کنه د هر فرقې والا دی خو هغه ته دا پته ولګېده چې د قبایلو صرف او صرف چې کنه هغه مخلص دی هغه چې کنه مولانا فضل الرحمن صاحب دی نو فضل الرحمن صاحب ته اوس هم چې کوم دی د قبایلو سترګې دي دا کوم انضمام شوی دی په دې کې چې کوم دی زمونږ قبایلو سره کوم زیاتی وشول نو د روان الیکشن کې سپیشلی چې کوم دی د قبایلو هم ټول چې کنه مولانا صاحب سترګې ځکه چې هغه حقيقي نماینده دی د قوم او خاص کر د قبایلو نو مولانا صاحب ان شاء الله چې توقع تل لرو او ان شاء الله چې روان وختونو کې باغ ته کچره هم پاور کې راغلو طاقت کې راغلو نه ان شاء الله چې موږ د کوم انضمام په جبر باندې شوی دی د دې جبر انضمام نه ان شاء الله چې زما د قبایل روباسي ځکه چې زما د قبایلو یو خپل تاریخ دی چې کنه او هغه تاریخ چې کوم په اسلام باندې مشتمل دی خو اوس مخکې به یو پولیټیکل ایجنټ هغه به موږ راخلو اوس ما سره چې کنه په دې ټیم کې موږ سره شل اداري راغلي دا قبایل راکاږي چې کنه شکول کوي نو سپیشلی چې کنه مولانا صاحب د قبایل لپاره کوم قرباني ورکړي دي یو قبایل نه دی هر کاغه چې کنه په دماکو کې ویغه هر مشکلات کې وغه په انضمام کې وي او کا په پارلیمنت کې وي کا په هغه د هر یو کورنر بځای کې چې کنه په هر ځای کې وي نو د قبایلو لپاره چې کنه صرف او صرف یو आवाज دی او هغه مولانا فضل الرحمن صاحب دی هم د تمستر کې دی الله پاک پروردګار دی چې کنه ډېر ته ډېر عمر د فرج باندې لري چې سه بل سوال مې درنه کو چې یاره تاسو خو به ان شاء الله را روان الیکشن کې ټیکټ به درته ملاويږي سیټ ته بودريږي جی بلال بھائی د جماعت خو خدا کا جماعت ما باندې دا اعتماد وکړو ان شاء الله چې بالکل به کو ځکه چې جماعت حکم نه چکنه موږ نشو رسته کېده دا خدمت به ان شاء الله قدم مکمل جماعت راکړه ان شاء الله چې موږ به ډېر ښه طریقې سره او په خوشاله سره کوو کچره جماعت درلدا مقدر کړلو ټیکټ یې درکو الله پاک دیو کې چې پاس شوي د دې علاقې داسې څو مشکلات دي چې هغه مشکلات باندې تاسو سترګي هغه ختم کړي بلال بھائی دلته چې کوم سوالو کې چې کوم مشکلات دي دا دلته چې کوم داسې وایي چې کوم مشکلات نشته دلته ټول مشکلات دي دلته چې کوم داسې یو خوشحالي نشته په دې قبایلو کې خاص کر چې کوم زموږ خبر ایجنسی په دې وخت کې د دهشتګردۍ په لاپېټ کې دا د بجلی په مسله کې دا د سکولونو د کالجونو تکلیفونه دي چې کنه غربت به انتها په دې وخت کې هم چې کنه د اوبو تکلیف دی اوبو نشته زنانو چې کنه کیلومتر 2 کیلومتر کې اوبو لذي نو ډیر مسایل دي دلته چې کنه هغه مسایل به ان شاء الله تعالی هغه دا قوم ته هم دا پته ده چې دا مسایل بل څوک حل کولای نشي سوا د جمعیت علماء اسلام نه ځکه چې جمعیت علماء اسلام چې کنه هغه تیر MMA دور کې چې هغه کوم پروجیکټ کړی وي نو هغه هم نن یادېږي نو ان شاء الله چې کوم دلته د اوبو مسله ده د بجلی مسله ده دلته چې کوم د زما ځوانان چې کنه کم بیروزګار دي اوس چې کوم مانه په دې حکومت کې 500 یا 1000 نو کاري مانه چې کنه د صوبې وزیر اعلی د ما د خیبر بچي چې کنه بیروزګار پرې خپل نو دلته زما په علاقې کې زما په خیبر ایجنسی کې تکلیفات ډیر زیات دي نو ان شاء الله الله پاک پروردګار دې د طاقت جمعیت علماء اسلام نو دا مکور کړی شي نو جمعیت علماء اسلام ان شاء الله چې د خپل خیبر ایجنسی چې کنه هغه کې ان شاء الله چې بیل نقشه راولي په هر طریقې سره چې ان شاء الله چې جی بل خبره درنه اخیری سوال درنه کومه بیا به ان شاء الله پروګرام اختتام هم کو دلته کې چې کوم نوجوانان دي د زینو کې هغه د چا وټ شته دي نو دا خو زمونږ استاد خبره ده چې یاره بس کار سو کې راوستل خود په کتاب وي خو بار کې چې کوم نوجوانان دلته کې دي هغه ته تاسو د خپل طرف نه لکه در روان الیکشن متعلق څه پیغام ورکول غواړئ بلال بھائی الحمدلله زما د قبایل بچی چې کوم د تاریخ نه چې کوم اسلام سره ولاړ دي دین سره ولاړ دي جماعت سره ولاړ دي زما په خپل د افریدو بچو باندې ان شاء الله چې هم دا امید دی چې دا هر ټیم باندې د خپل اسلام سره د خپل دین سره د خپل جماعت سره د خپل مدرسې سره ولاړ دي په هر ټیم باندې خو کله هم چې کوم دغه کوم حق وي هغه حق چې کوم د دینه موږ نه چې کوم هغه دي تختی نو ان شاء الله چې کوم زما ځوانان چې کوم الحمدلله په خپل ځوانانو باندې فخر کوم زه خپل ځوانانو یا موږ د قبایلو چې کوم ځوانانو هغه موږ جمعیت علماء اسلام نه یو مسیا کړی چې موږ چا مې وسا کړی موږ چې کوم بیلټ کې کوم زیاتې موږ سره کیږي نو ان شاء الله تعالی دې دلته هغه هم کیږي او ځوان کول چې کوم ان شاء الله چې هغه ټول هم نظر ځکه چې ورځ پر ورځ باندې ټول شمولیتونه کوي جمعیت علماء اسلام کې نو هغه هم دا واړي چې دې چې کوم د قیادت چې کوم دی هغه د جمعیت علماء اسلام ته ملوشي نو دې سره چې کوم زموږ د ځوانان چې کوم هغه په سپورتس کې وي په نوکارو کې وي په ډیرو مشکلاتو کې دي نو ان شاء الله تعالی د دې نظر جمعیت علماء اسلام ته دی او خاص کر زما د خیبر زما د جمرود بچی چې دي هغه سره به ان شاء الله تعالی ز ولاړ یم ان شاء الله کا الیکشن ویو کني خو زما د خپل ځوانانو سره ان شاء الله تر اخره ولاړ یم جزاکم الله جی مونږه پروګرام را ختمو خو یو څو خبرې کول غواړم یو شعر کې بدویم چې په پیرس د بزرګانو بس رزر شي کې کانی یا لوټه د صحرا چرته کې مونږ امیان خلک او چرته کې ولمه کې
کرام خو ماشاءالله کریم فریدي صاحب به تاسو اورېدلي وي د علماو پاټۍ کې د بل د علماو سره ناسته پاسته ده دلته کې چې کوم طریقې سره خدمت کوي نو زم چې هغه خپل هم دوی چې دا زما دین هم دی دا زما اسلام هم دی دا زمون خدمت هم دی څنګه چې مولانا فضل الرحمن صاحب وایي چې درې شی نه دي په اسلام کې طریقت شریعت سیاست دا چې دی چې دا درې ونه پکې وسته اسلام دا چې دی مکمل دی نو هغه هر یو شی الحمدلله د دې علاقې چې د کوم د جمهوریت تحصیل جوائنٹ سیکرټری دی حاجی محمد کریم صاحب نو هغه دلته کې هغه خدمت ډیر په خپل طریقې سره شروع کړی دی او ما چې کم مقصد او کم مطلب نو امید دی چې په هغه باندې به تاسو رسیدلی وي او هغه کریم حاجی صاحب سره تاسو ملاقات وشو نو زه د خپل پروګرام جی اختتام کول غواړم اجازه ته جی اجازه به درکوله او زمونږ د قبایلو چې کوم موږ چې ملما راشي نو موږ خپل ملما داسې نشو پرې موږ د خپل علاقې چې کومه زمونږ لونګي ده دا موږ تاسو ته چې کوم دی په سره جزاکم الله درنه چار شمشمیت یا چې کریما ننګ یې یو غیرت یا چې کریما د بې وسو ته همدرد او خدمتګار یې جرأتي او خدمتي یا چې کریما تکبر او غرور در پکې نشتا تاکي ښکاري چې کریما دې کیسې او دې منظر ته حق حیران یم در کوي هر څوک زړګي چې کریما